بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف. نظر باچو په سر خبرونو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې جنگ د ستونزو حل نه دی، ولې چې دې سره نورې شخړې پیدا کیږي. د سریلانکا دورې په موقع وزیر اعظم عمران خان د ټریډ اینډ انویسټمنټ کانفرنس کې ګډون وکړو. په سېنات کې د پی ډي ایم مشترک امیدوار یوسف رضا ګیلانی شهباز شریف سره ملاقات کړی دی چې پکې د سېنات الیکشن او سیاسي صورتحال باندې خبرې شوې دي. لاهور های کورټ په منی لانډرینګ کیس کې د پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیډر حمزه شهباز شریف د ضمانت درخواست منظور کړی دی. په منی لانډرینګ کیس کې حمزه شهباز د 13 میاشتو راځي قید وو. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې پاکستان او سریلانکا دواړه اړخیز تعلقات همیشه ښه دي. د وزیر اعظم سریلانکا دورې په اړه شاه محمود قریشي خبریالانو سره د خبرو په وخت ویل چې موږ تر ټولو اولنې اف ټي اے معاهده سریلانکا سره کړې ده او د دې باوجود زموږ دواړه اړخیز تجارت ښه دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس دویم لهر جاری دی چې له وجې په یوه ورځ کې د 1000 نه سیوا کیسونه ریپورټ کړي شول. د نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر تر مخه په یوه ورځ کې د وایرس له امله 50 تنانو د ژوند داو بایللی دی. مریم نواز وایي چې الیکشن کمیشن دی په NA 15 کې دوباره ټاکنې وکړي. تحریک انصاف د ډسکا ټاکنو کې ښکاره ټګي کړې ده. موږ ته په 10 پولینګ سټیشنو دوباره ټاکنې نه دي پکار. په ټوله حلقه کې دی دوباره پولینګ وکړي شي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر هارون بلور ویلي دي چې موجوده حکومت د غریب ولس نه د یو وخت روټۍ هم اخیستې ده او ورځ په ورځ په ګرانۍ کې اضافه کوي. د پښتو ژبې نوموړی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغاني له اوږدې ناروغۍ وروسته له نړۍ سترګې پټې کړي دي. عبدالرحیم روغاني د پښتو او په اوسنیو شاعرانو کې له هغو شاعرانو و چې زیاتې کیتې یې لیکلي دي او په دغه وجه په ادبي نړۍ کې په بابایي کیته باندې پیژندل کېدو. د نوښار ضلعي انتظامیې د جهانګیري په علاقه مغلقۍ کې د قبضه مافیا خلاف یوه لویه کاروایي کړې ده او د 4 کروړه مالیت 8 کناله 15 مرلې قیمتي ځمکه یې ترلاسه کړې ده. د مردان عبدالولي خان یونیورسټۍ طالب علمانو د یونیورسټۍ انتظامیې خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویلي دي چې د یونیورسټۍ هره پالیسي د طالب علمانو خلاف ده. د صوابۍ پولیسو د جرایم پیشه عناصرو او د منشیات فروشو خلاف سرچ اینډ سټرایک اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران 14 شکمن تنان نیول شوي دي. د موسمیاتو محکمې تر مخه د راتلونکي 24 غنټو دوران به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخه وچ خو ولې په بالای خیبر پښتونخوا، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د وریځو سره د باران او واورې ورېدو امکان دی. دا اوس سر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې جنگ د ستونزو حل نه دی، ولې چې دې سره نورې شخړې هم پیدا کیږي. د سریلانکا دورې په موقع ټریډ اینډ انویسټمنټ کانفرنس ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا سیلګرۍ تجارت او نورو څانګو کې د سرمایه کارۍ بلنې ورکولو سره وویل چې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان او سریلانکا سیلګري ډیره متاثره شوې ده او په دې هکله مې د سریلانکا صدر سره تفصیلي خبرې وشوې. وزیر اعظم عمران خان وویل چې زما په سیاست کې د راتلو مقصد غربت ختمولو او شوکت خانم اسپتال مې د غریب ولس لپاره جوړ کړی دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ ټول ستونزې د مذاکراتو په ذریعه حل کولو لپاره کوششونه کوو او د نړۍ په هر فورم موږ هم دغه یوه خبره کړې ده چې جنگ د مسلو حل نه دی. عمران خان ویل چې هند سره زموږ اختلافات صرف په کشمیر دي چې صرف په خبرو سره حل کېدی شي. وزیر اعظم دا ویل چې موږ هند ته د خبرو بلنه هم ورکړې ده خو هغوی نه ده منلې او د یوې مسلې حل لپاره جنگ کولو سره نورې پیدا کېدی شي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د پاکستان او سریلانکا دواړه اړخیز تعلقات همیشه ښه دي. د وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا دورې په اړه شاه محمود قریشي خبریالانو سره د خبرو په وخت ویل چې موږ تر ټولو اولنې اف ټي اے معاهده سریلانکا سره کړې ده او د دې باوجود زموږ دواړه اړخیز تجارت ښه دی. خارجه وزیر ویل چې زموږ سریلانکا سره د معاشي مرستې په اړه تفصیلي خبرې شوي دي. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې موږ همیشه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو بل سره مرسته جاري ساتلې ده او د وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا مشرانو سره ملاقاتونو کې هم د ښه مستقبل په اړه خبرې شوي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر هارون بلور ویلي چې موجوده حکومت د غریب ولس نه د یو وخت روټۍ هم اخلي او په ګرانۍ کې ورځ په ورځ اضافه کوي.
سمر هارون بلور په مردان پریس کلب کې د عوامي نېشنل پارټي انفارمیشن کمیټۍ غړو سره په شریک پریس کانفرنس کې ویل چې پی ډی ایم د عام ولس د حقوقو لپاره راوتی دی او د پی ډی ایم ګټه به د ولس ګټه وي. سمر بلور ویل چې حکومت د زر تر زره د بېدرکه تنانو د بازیابۍ لپاره ګامونه پورته کړي. وګورئ چې دا موږ صرف عوام اویر کوو، د حکومت سترګې هم کلاولو کوشش کوو او عوام سترګې هم کلاوو چې جی دا خپل ښه بد وپېژنئ چې کوم د تاسو نااهل اور سلیکٹڈ دا خلق دی حکمرانان چې دی دیگ نزان خلاص کئی اور ملک دسے خلکو ته حواله کی چې څوک دا سسٹم چلولی شي. مریم بیبي ډېره خشته خبره کړې وه د کراچي جلسې سټیج نه چې مونږ خپل پارټیانې ساتو، مونږ به خپل سیاست کوو، خو چې کوم خان صاحب دور کې سیاست کې تلخی ماحول راغلی دی دا ماحول ختمول غواړي. مونږ به خپل سیاست کوو، یو بل خلاف به الیکشن هم کوو، خو بیا به مونږ به یو ټیبل باندې به کینو او یو بل سره به یو ښه طریقې سره کوآپریشن سره دا زمونږ ټولو ملک دی، دا ملک به مونږ یو ځای چلو. اور حکومت څنګه دا ویلی شي چې پی ډی ایم ناکام دی، بای الیکشنز رزلټ خو د دې بالکل اپوزټ سټوري ښکاره کوي. انفیکٹ د پی ډی ایم کامیابی او د حکومت ناکامی دا بای الیکشنز رزلټ ښیي. د پښتو ژبې نوموړی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغاني د اوږدې ناروغۍ وروسته له نړۍ سترګې پټې کړي دي. عبدالرحیم روغاني ابتدایي تعلیم د سوات په مټه تحصیل کې کړی او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسټرۍ ډګري اخیستې وه. عبدالرحیم روغاني د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې له هغو شاعرانو و چې زیاتې قطعې یې لیکلي دي او په دغه وجه په ادبي نړۍ کې په بابای کته باندې پیژندل کېدو. د عبدالرحیم روغاني په مړینه د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش او د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر اسفندیار ولی خان په شمول د پښتو ادب خاوندانو د غم درد څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پښتو ادب د یو عظیم شخصیت نه محرومه شو او د هغه خدمات به همیشه یاد ساتلی شي. د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش ویل چې د بابای کته روغاني بابا کمی به همیشه محسوسیږي. د نوموړي شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغاني په مړینه د خیبر پښتونخوا لیکوالانو او شاعرانو د غم اظهار کړی دی. په دې اړه زموږ همکار جاوید ملنګ د هغه د ژوند په اړه خلکو سره خبرې کړي. راځئ چې وویرو. یقینا چې عبدالرحیم روغاني د پوره پښتنو قام یو ترجمانو او د ادب او د ذوق او د شعر و شاعرۍ چې کوم دی نو هغه یو نایاب کتاب دی. نن ډېره د مایوسۍ او ډېره د خفګان ورځ ده چې زمونږ هغه بابا چې هغه ته ټول پښتانه چې کوم دی نو په بابا باندې هغه یادوي، هغه د دنیا نه لاړه او زما لپاره او د ټولو پښتنو لپاره نن ډېره زیاته د خفګان ورځ ده چې عبدالرحیم روغاني صاحب نن زموږ سره نشته. روغاني بابا د پښتو شاعرۍ او بیا په خصوصي توګه په پښتو کتاب باندې ډېر زیات کار هغه کړی او ډېر یو ځانګړی انداز یې لرو. نو ډېر زیات د پښتو ژبې، پښتو کلتور او د پښتو ادب دپاره نن ورځ ډېره د نقصان ورځ ده. د استحکام پاکستان دستورو په سلسله کې په ګورنمنت کالج پیښور کې یو خوندوره دستوره سرته رسیدلې ده. په ګورنمنت کالج پیښور کې د قرت او نعت کویز او مضمون نویسۍ مقابلو تابع شوې وه. په دې موقع د ګورنمنت کالج پرنسپل پروفیسر نصر الله د مشر میلمه په حیث ګډون وکړو چې ورسره د لیکچرر یونس شیرپو په شمول د کالج استادان موجود وو. د صوبایي محکمه یوت او ډسټرکټ یوت افسر پیښور په مرسته تابع شوې دستوره کې د پیښور مختلفو کالجونو طالب علمانو په مقابلو کې برخه واخیسته. دستورې ته د وینا په وخت پرنسپل نصر الله خان ویل چې د ځوان کل د ښه لارښودنې لپاره په تعلیمي ادارو کې داسې قسمه دستورې ډېرې ضروري دي، ولې چې دې سره د ځوان کل په صلاحیتونو کې نور هم اضافه کیږي. د دستورې په اخره کې مشر میلمه پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته میډلې واچولې او سرټیفیکیټ یې ورکړي. د نوښار ضلعي انتظامیې د جهانګیره په مغلکۍ علاقه کې د قبضه مافیا خلاف یوه لویه کاروایي کړې ده. ضلعي انتظامیې د کاروایي دوران د 4 کروړه مالیت 8 کاناله 15 مرلې قیمتي ځمکه ترلاسه کړې ده. د ډیپټي کمشنر نوښار میر رضا اوزګن په خصوصي هدایاتو ایډیشنل ډیپټي کمشنر مس وزیر او اسسټنټ کمشنر جهانګیره سمد د قبضه مافیا خلاف مشترکه کاروایي کړې ده. انتظامی مشرانو ویل چې صوبایي حکومت په دې ځمکه باندې ګرلز های سکول جوړوي، خو ولې مقامي خلک د ضلعي انتظامیې لپاره ستونزې پیدا کوي. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سکول جوړولو لپاره 4 کروړه روپۍ فند هم بیل کړی دی، ولې چې په دې علاقه کې د جنکو های سکول نشته او جنکۍ د تعلیم حاصلولو لپاره ډیر لرې ځي.
د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي طالب علمانو د یونیورسيټي انتظامیه خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویلي دي چې د یونیورسيټي هره پالیسي د طالب علمانو خلاف ده. مظاهرچیانو د اډمنسټریشن بلاک نه تر یونیورسيټي ګیټ پورې احتجاجي واک وکړو. طالب علمانو ویل چې مرحله وار کلاسونه دې بند کړي شي او پوره یونیورسيټي دې زر تر زره کولو کړي شي. دوی ویل چې یونیورسيټي د طالب علمانو سره ظلم بند کړي او ډبل ورک لوډ پالیسي دې ختم کړي. د یونیورسيټي طالب علمانو دا هم ویل چې تر څو زموږ مطالبات نه وي پوره شوي تر هغې به زموږ د کلاسونو نه بایکاټ جاری وي. په تغبۍ کې ګڼ شمېر تاریخي ځایونه موجود دي چې خپل تاریخ لري او په ګڼ شمېر سیلانیان د دغه ځایونو لیدلو لپاره راځي. په دې هکله زموږ همکار وارث خان ریپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې وګورو. تختبای د مردان ضلع یو داسې تحصیل دی چېرته چې یو شمېر تاریخي مقاماتو سره کم کې چې تختبای اثار قدیمه یعنې کندرات، شوګر میل، تنګ بازار او د شینکي خوړ دی. خو ولې د شینکي خوړ په تاریخ کې خپله ځانګړې نامه لري او یو زړه راښکونکی ځای دی. زمونږ تعلق د مردان سره د بغداد سره او دلته کې دا مسله ده چې مونږ په دې لار راحتو نو دغه لاره ډېره زیاته خرابه. زموږ یو ملګري پکې درزه مو خوړو او بل نور ډېر ښکلی چکر ځای دی خو بره پکې داسې سیسټم نشته چې سړی پکې یا څه اوبه وکړي یا څه خوراک وکړي. اوس الحمدلله خلک هم ډېر زیات راځي او دغه لاره که چېرته به پاخه شي دا بیا ډېره مزداره شي. نور پکې مشکلات نشته دی. نور دا خوراکونه مراکونه دغه یو شی بل په خرڅېږي څوک غواړي وخوري که نه خوري نو بس دغه دلته کې چې دا لارې ډېرې خرابې دي او بل دا چې ډېر ښکلی ځای دی خو سره خوراک څه بندوبست پکې نشته دی او ډېر مزدار ځای دی خو لارې مارې خرابې دي چې دې حکومت نه ورته ویلی چې دغه سړکي لارې مارې سړکي. چېرته چې د شینکي خوړ او پخواني عمارات د سیلګرو دپاره زړه راښکونکې ذریعه ګرځي. خو افسوس چې دلته سهولیات د نشوالي برابر دي او د زړه راښکونکې نظارې د سیلګرو نه پټې دي. راغلي سیلګري وایي چې حکومت له پکار دی چې د داسې سیل سپاټو ځایونو ته دې پاملرنه وکړي او دې له دې وده ورکړي. کیمرامین منصور احمد سره وارث خان مومند، امید ایچ ډي ویب ټي وي، تختبای. د نوښار زړم یعنې ولس په سیمه کې د امن و امان صورتحال برقرار ساتلو لپاره د پولیس سره د هر قسم مرستې اعلان کړی دی. په زړم یانه کې د هارون رشید په مشرۍ کې جرګه شوې ده چې پکې په ګڼ شمېر کې د علاقې مشرانو ګډون وکړو. په جرګه کې ډي اس پي سرکل اړکوړه خټک، ایاز محمود، اس ایچ او مصري بانډه، علي اکبر او نورو پولیس افسرانو برخه اخیستې وه. جرګې ته علاقایي مشرانو ویل چې موږ به په مصري بانډه کې د منشیات خاتمې او په علاقه کې د امن و امان برقرار ساتلو لپاره پولیس سره هر قسمه مرسته جاري ساتو. په دې موقع ډي اس پي محمود خان د جرګې مشرانو او د سیمې د ولس د مرستې ستاینه وکړه او وی ویل چې د ولسي مرستې نه بغیر پولیس ته په جرمونو کنټرول کولو کې ډېرې ستونزې مخې ته راځي. د بردیر په تعلیمي ادارو کې د شجرکارۍ مهم شروع شوی دی. د شجرکارۍ مهم دستوري پرانسته ډیپټي کمشنر کیپټن ریټایر اون هیدر ګوندل وکړه. په ګورنمنت های سکول میا بانډه کې د مهم دستوره ترسره شوه چې پکې پراجیکټ ډایرکټر ام لیلا، ایډیو مفتاح الدین او د سکولونو مشرانو ګډون وکړو. د سکول سیفټي سیل د سیوري لاندې او د یونیسیف په مرسته په دې مهم کې به طالب علمان او استادان د 1 لاک نه سیوا بوټي لګوي. د ګډون کوونکو وینا ده چې طالب علمان او استادان دې د شجرکارۍ په مهم کې برخه واخلي او په خپل سکولونو او علاقو کې دې بوټي وکري او د حکومت ګرین او کلین پاکستان منصوبه دې کامیاب کړي. د صوابۍ پولیسو د جرایم پیشه عناصرو او منشیات فروشو خلاف سرچ اینډ سټرایک اپریشن کړی دی. د اپریشن دوران 14 شکمن تنان نیول شوي دي. د سرکل رزل ډي اس پي پشمګل خان په مشرۍ کې اس ایچ او کالو خان او اس ایچ او پرمولي سبحان الله د پولیس او الیټ فورس اهلکارو په ګډون په کالو خان، مناګي، شیوا او نور حساس ځایونو کې سرچ اپریشن کړی دی او په قتل او اقدام قتل کې شامل اشتهاري ملزم په شمول منشیات فروش تنان نیولي دي. د منشیات فروشو نه 3015 ګرامه چرس په شمول غیر قانوني وسله هم برآمد کړې شوې ده. د بردیر کامبټ سمرباغ اوسیدونکو د جندول پولیس خلاف د تیمرګری پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویلي دي چې ډي اس پي جندول دویم نواب جوړ شوی دی او د سفید پوشه تنانو په بې عزتۍ پسې راخستې ده. مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې ډي اس پي دې زر تر زره بدل کړی شي. د کامبټ سمرباغ د مختلفو قومونو مشرانو د تیمرګری پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او وروسته یې پریس کانفرنس کړی دی. دوی ویل چې د ډي اس پي جندول رویه د علاقې مشرانو سره ټیک نه ده او هغه د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال کوي. همدا و تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.